سلام علیکم عزتمن زموږ د نننۍ معلومات د علیشه 007 په باره کې دی. علیشه ویلي دي چې نیلمګل سره ډېر بد کار وشو ځکه چې سبا دا د خپل خاوند چې ورته یې طلاق ورکړی دی نو دی ورسره یې ښه نه دي کړي او دا یې سبا موږ سره هم همدغه شانتې کېدلی شي ځکه چې د اداکارو څه عزت پاتې نه شو. د دې هر څه نه مخکې زه ته دا یادګي کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ همدا چینل دسه سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووایه چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو علیشه نیلمګل په باره کې ډېرې خبرې کړي دي خو دا موږ به تاسو ته یو څو خبرې ډېرې واضحې وکړو ځکه عزتمنو علیشه په خپل ځان کې ویلډله او وایي چې یعنې موږ ښه ده چې یعنې واده نه دی کړی خو زما خپله واده ته ډېر زړه کېږي د دوی چې دا دې جنګ جګړو ته وګورم نو د ده کې د وجې نه مې د واده نه یعنې زړه تور شي. علیشه دا ویلي دي ما په زموږ په کار کې او د نیلمګل کار کې څه فرق نشته ځکه چې هغه هم ډانسونه او ډرامو کې کار کوي او زم پر ډانسونه او ډرامو کې کار کوم چې نن څنګه نن چې دی نو څنګه نیلمګل سره شوي دي دا کار زموږ سره یعنې سبا ته کېدلی شي ځکه چې موږ چې نن د نیلمګل په باره کې اړپا نه سو نو سبا زموږ سره هم دغه شانتې کېدلی شي او چې نن موږ د نیلمګل په باره کې اړپا سېدلو نو سبا کوئی څوک دغه شانتې غلط کار نشي کولی. علیشه دا واضحه کړه چې نیلمګل یعنې دا غټه غلطي کړې ده چې خپل خاوند ته یې دغه شانتې میسج لیږلی دی او ویلي دي ورته چې تا به ما ته په دې سړي راوستل او تا به ترېنه پیسې واخیستلې او موږ به ورسره بیا ټوله شپه یعنې تېره کړله. ورته ویلي دي چې سختي به موږ تېره کړله او زموږ په پیسو باندې به مستي تا کوله. هماغه پیسې دي چې اوس پې مراد ځان ته واده کړی دی. تا به هېڅکله خو خپل خاوند ته دا میسج نه لیږو خو درته پته ده چې زه مې خپل خاوند سره یعنې ورانه یم او هغه خو تا نور خو تا مراد خو نور تا شرموي نو هغه هم سمدستي دغه وایي په فیسبوک باندې شیر کړو. نو زموږ نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.